وهغه ټولو خاندانو ته چې بچیان یې د تلیسیمیا په مرض اخته دي مبارکي ورکوو. موږ د تلیسیمیا سنټر پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وکړله او دوی ته مې دا اساني جوړه کړه. خدای پاک په سوره رحمان کې وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. ته به زما د کم تکذیب سپکاوی کوي. نو دا خدای پاک وایي که یو سړی بې ګناه سړی مړ کړي داسې دی لکه ټول انسانیت چې مړ کړي، او که یو سړی د یو چا ژوند بچاو کړي داسې دی لکه د ټول انسانیت ژوند چې بچاو کړي. نو دا ستاسې وینه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې بلډ بینک کې اخلي، هغه د انسان وینه بچاوي، د انسان ژوند بچاوي. ګوا ته د سړي یو ژوند بچاوي. بل دا مجلس دی چې تلیسیمیا د مریض علاج نشته. د دې تش علاج دا دی چې وخت پر وخت وینه ورکوه. نو هغه پلار و مور یې ډېر په کړاو به اخته و. زما په یاد دی چې وینه بیا ورکړله، په دغه ورځ به دی د وینې په تکل سو چې بلې میاشت له بیا پیدا کول. نو ورور به هم جن پټېدی، تربور به هم جن پټېدی، بل به هم جن پټېدی. دا وینه ورکول بل ډول شی و. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلډ بینک په وجه اوس دی وایي چا ته نه دی اړ، بس راځي خپله وینه بلډ بینک کې خپل بچي ته لګوي. او زموږ چې کوم بلډ بینک دی دا دغسې نه دی چې بس ته راسې وینه دې راکړه موږ یې درڅه اخلو. وینه د هرې ناجوړۍ دپاره د دې په انګریزي کې سکرینینګ ورته وایي، موږ چاڼ ورته وایي. د هرې ناجوړۍ خلاصه موږ هر هغه مشن لرو، که د ایډز دی، که د ټي بي دی، که د بلې د هرې ناجوړۍ مشنان شته. صفا وینه و تا ته درکوي او ستاسې د مبارک سي په هسپتالو کې ورته ووایي چې هلکه ولاړ شه د پښتونخوا بلډ بینک کې راوړه. نو 1100 کوچنیان دا د چمن په بلډ بینک کې هم دي، د پښین په بلډ بینک کې هم دي، د بوریو د ژوبو د دې. نو دا یو سلسله روان ده. پر ټول افغان ملت باندې دا غږ کوو، خواست ورته کوو چې خپله وینه لکه نواب صاحب چې ذکر وکړي. ما په دې ملک کې کار کړی دی. مالټا یې ورته ویله چې 3.5 لکه یې آبادي وه، 10 لکه سیلانیان راتله. ما نه و اورېدلی چې د 14 لکو دپاره وینه کمه سوله. به دا یې ور زده کړي به دې راتله وینه یې ورکوله. نو موږ هم په کار دی چې د نواب صاحب چې ذکر وکړي نو دا بلډ بینک ریسورسز غواړي. نو په کار دی چې خپل زکات خاص کر د روژې د میاشتې له برکته په پښتونخوا بلډ بینک که څوک درته ودرېږي ور یې کوي، که ته په خپله راځئ خدای مو راوله چې دا نور یې کامیاب. یو جهان مننه، کور مو ودان.